ګرانو کتونکو دغه مور او لور زموږ په څنګ کې موجود دي چې ارصدې سره تعلق ساتي او د لورکۍ واده دی او د هغې دپاره راغلي ده خو څوک ورسره مدد کوي نو زموږ د ایزي پیسه نمبر دی 0333 590 د دوی نمبر مې پیچو خو نمبر یې شته دی نه نو خو تاسو سره ولیږل او د دې دا لور خپله خور وګڼله نو لاس په لاس به هم چې کوم دی دی له ستاسو هغه پیسې ورکړي وي او ستاسو هغه مدد او تعاون چې کوم دی هغه به دوی ته ورورسي او دغه لور له به جخیز وکړي داسې څوک وي ما سره رابطه وکړي نو زه هم خیر دی د دوی ځای ته وررسوم لاس په لاس ورله کور کې هم دغه جهیز سامان ورکولی شي مورې څو لوریانې دي 4 لوڼې مې دي دا 3 واده یوه وړه ده او خاوند هم کله وفات شوي 13 روزه کې کار برابر شو او ګټه وټه هم څه ده ګټه به دغه 2 ماشومان دي یو سیستم کې یو دلته موټیان والا سړی دي 2.5 روزه او 13 روزه کې چې موږ نه سودا وړې به خوشحاله وي خوشحاله وي نو لور دې واده کله را جوړ کړی لور واده مې نه هم ولسم لري نو چې چاله دې ورکړی د هغوی وس کېږي هغوی خو اوس کې خو زما ته وس نشته ما لکه یو بل هر څوک ولو ډېر شیونه اوس کم دي داسې څه دله اخیستل دي بکسې پاتې دي هغه بالښتونه متکې پاتې دي او دا خوا دې خوا لکه ډېر پاتې دي پیزارونه پاتې دي یم چې ما تاسو وسله ګلاس وکړئ نو زه به دې لاړ څه برابر کړم پردې خلک دي دا سوکي چې ډوډۍ پې کوي ها ګټه وټه نور څه دي ستاسو لکه به دغه یو روټۍ نشته او 2 ماشومان ته ناست یم بالي جمالې مې په خوله باندې سترګه باندې خپل ځان مې چې کان شو دا لور مې الله په عزت کې واده کړي ګرانو کتونکو داسې څوک وي نو خپله خور یې وګڼئ ضرور سره تعاون وکړئ ضرور سره مدد وکړئ چې د دې دا لور چې کوم دی د دې پکې ژوند جوړ شي او دا پکې واده شي نو دغه بکس طلب کوي د متکو طلب کوي په هغه ورځ د روټۍ طلب کوي داسې لږ لږ سامان چې کوم دی د غریب سړي خو دغه لږې خبرې وي غټ خلک خو په یو واده باندې کروڑا روپۍ لګوي د دوی دغه زرګو روپو ته ضرورت دی خو وي تشه جیبه ته مې دښمني څوک داسې مدد ورسره کول غواړي نو یې خپنېغه زموږ سره مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله